الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو امید ساتم چې ټیک ټاک په ایلاب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کم دی نو چاله څه ناسه ورکوي. دا کتونکو تاسو ما سره تورسرې وینئ، په دې تورسرې کې یو تورسرې چې کومه ده شیلا ده. شیلا به تاسو پیژنئ چې دا یو ډېره خدمتي محنتي زنانه ده چې دا په بار باندې په سلیم خان یادېږي او دې ډېر زیات محنت کړی دی. او اوس دا ده چې لږه پزی شوه، پزی داسې چې د خپل چت خاونده شوله، خو ضرورت یې خو شته دی. نو دا هم نن راغلې ده او زمونږ سره حق هم دی چې دې له څه ورکړو، خو به چې سم وس یا به ورکوو. خو زمونږ باره کې او د الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن باره کې د دې څه تاثرات دي دا به تاسو سره شریکو. څه به وایي؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان شرپو زه ته زه نن بیا راغلی ما او شکر الحمدلله. بله روژه م لکه ډېره زیاته سودا ورکړې ده، ښه هم وړې ده، غریب هم وړې ده، په دې کې یو پته لګېدلې نه تر د پیسو پورې. او نن بیا زه دغه ځای ته راغلی ما. خلک ډېر وایي الف خان شرپو داسې دی داسې دی، خو لکه مونږ د سره دا څلورم پنځم کال دی ما ده کې اړو څه لیدلي نه دي، خو د خلکو خولې خو څوک بندولی نه شي. پیغمبرانو پسې وایي نو چې الف خان شرپو پسې چا ووایي نو اړو دا اړو څه خبره ده نه یې، خو لکه د خلکو له نه دي په کار چې چا پسې خبرې کوي. نن همغه زنانه دا دي ټولې بیا راغلي، د هغه دلبار ته بیا راغلي کارونو والا، خو خدای د خاصه یو بانه ده ده که نه. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې چا پسې خبرې مبرې کول دا نه دي په کار، مه کوئ دا خبرې چې د پسې خبرې کوي هغه سړی په خپله کمزات دی، نو ځکه د پسې یو سړی خبرې کوي. زه په خپله سم یم، زه پسې ولې خبرې وکړم؟ خو زه شکر د سم یم، نه ماته دې ځکه سم ښکاري. دا خلک په خپله غلط دي، نو هر سړی دې ته داسې غلط ښکاري. تاسو مهرباني وکړئ دا خبرې مبرې لکه د دې باره کې بالکل مه کوئ. تاسو له نه دي په کار چې یو سړي سره ښه نه شي کولی بد مه کوئ. شیلا چې الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن ستا په ژوند کې راغی څه بدلون دې محسوس کړو؟ یاره ما ته خو پکې شکر الحمدلله ډېر سهولت پېښ شوی دی که نه، ځکه چې زمونږ دغه کور کې یو کمره م الحمدلله جوړه شوه، یعنې هم د دوی په منډو تړلو او ځمکه م راته هم دي خلکو واغشته که نه. نو زه خو ترې ډېره متاثره یم الحمدلله. الله دې نور هم کامیاب کړي، زما په دعا کېږي خدای دې ولا نور ژوند ډېر جوړه سټه ورکړي او الله دې کامیاب کړي، الله دې خوشحاله ساتي. لکه ما ته پکې کور هم میلاو شو، سودا میلاویږي، پیسې میلاویږي، ما ته خو د دې د اړخه هېڅ خبره نشته. کتونکو دا مې صرف یو مثال درکړ د شیلا چې کوم دی په دې محنت کې دې څلور خویندې هم واده کړي دي، د پلار هم سنبال کړي دي، د مور هم سنباله کړې ده. او نن چې کوم دی الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن تاسو د هغې تاثرات واورېدل. یو تورسرې ته خو زه څه میلاو شو، زه نور پرېږده، دا شپېته کورونه پرېږده چې 400 کې خلکو ته ورکړي دغه پرېږده، بس واټر هم پرېږده، مدرسې هم پرېږده، جوماتونه هم پرېږده. خو یو شیلا ستاسو د وړاندې ده چې شیلا نن په خپل کور کې الحمدلله اوسېږي او ژوند تېروي. ښه ته د کوم ځای نه راغلې؟ محمود آباد. محمود آباد نه کونډی که نه؟ نه خاوند مې بیمار دی، دماغ بیمار دی، ضرورتمند دی او ضرورتمند دی، غریب نه سر نه خراب دی. د دې ضرورتمند دی د وړو؟ واو کنه ضرورت. ته د کوم ځای؟ دقې کلي زه یم. دواړه یو ځای؟ نه داسې لږه خو یم. په لومړي ځل رالې که نه؟ په لومړي ځل رالم. ضرورتمند دی؟ د خاوند مې مړ دی، بس جینکۍ مینکۍ را سره دي او دا من نه بېل دي. بیخي خپه ماته او راډونه پکې دي. زه د شیخانو کلي یم، زه په لومړي ځل راغلم، بیا نه یم راغلی. خدای دې سره ډېر دغه ماشوم موږ د جنکۍ دی او د قشن خاون مې هغه هم د دماغ نه جوړه دی. عبدالله آباد دا والا وړو والا بابا راشي دی خواته دا وړو بورې والا شابه هلهدار سوال شابه راشي بابا. کتونکو دغه بابا تاسو به وینئ چې بله ورځ هم راغلی دی، خو راشه که نه. کتونکو دا بابا د څلور بچي معذوره دي، ښه 3 زامن یوه یې لورو. بله ورځ هم راغلی ستاسو د وړاندې و، څه ناسم د وس مطابق ورکړل. نن مې ورته بیا وویل دغه څیزونه دي راشه، بیا راغلی دی په دې سپینه ګیره دی مزدوري کوي. دا انتخایي ضرورتمند انسان دی، خو بس ډېر حساس انسان دی. ضرورتمند ما ډېر د خدای دې سره پاک ډېر ښه وکړي چې ما ورته رینګ وکړو، دوی راته وایي چې راشئ او بس چې څه د وسه کېږي به درله درکړو. او بل ورځ هم زه راغلی وم او چې څه د وسه کېدل هغه یې رالې راکړی دی. صحیح. دا وړي والا وړه والا راشه دې خواته. ښه کتونکو دا دې زنانه چې کوم دی نو دې فریاد به څه وی په دې موقع باندې؟ یاره زه خو ډېره بېوسه یم، وخت کې کور مې د کرۍ دی، خاوند نه ته پروت دی، اوبه بچي مې دي،
ډیره کمزوري مې ده بس دلته راشم څه ناڅه امداد را سره دوی کې بس الله دوی سره هم وکړي او هغه خلکو سره مو خدای وکړي چې دوی لی رالېږي او موږ لی راکوي کتونکو دا زنانو د کرۍ په کور کې اوسېږي ویې بچي دي خاوند دی بیمار دی دلته کې راځي د کلونو راسه راځي دا نه چې اوس نه راغلی ده د کلونو راسه راځي څنګه چې شیله ووي چې څلورو کالو نه زما کله دغه سره واسطه راغلې ده نو جن ښه شوی دی نو دغه شانتې چې کوم دي دا د کلونو نه دلته کې راځي او یو سیستم چې کوم دی نو هغه روان دی دا والا غوړي او دا دغه واخله دا غوړي والا وړه والا شیله هغې له مرګه کتونکو دغه سلسله روانه ده انشاءالله زموږ سره اوسي ته د کوم ځای زه خو د 400 یم مرزاګانو ضرورتمند دي او جی کار مار هم خراب دی یو ټاټکي مزدوري کوو او والا ښه دوا کوه صحیح ده سره نو ارزانه غیر سره مرسته کوي نو سلسله ده روانه ده نو دغه ملګرو په تعاون سره فی سبیل الله سره رواني د قلم دغه کې په اخبار کې دا وګوره موږ روان دي چې دا والا ښه دوا کوه صحیح ده که نه ولی نه چې الله پاک نو کتونکو انشاءالله سلسله به رواني په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتلی دی منو خوشحاله کتونکو څنګه چې موږ دغه تقسیم وکړو د هغې نه پس چې کوم دی د دغه روجو تقسیم روان وي کوم چې موږ د خیرات اهتمام کړي وي د بیرسټر عمر بختیار خان او خالد بختیار خان ایډوکیټ عمرزی د هغوی په تعاون سره راځئ دی فتله شامل روجي ځان سره وړه ابوبکر ایلم ورکه او د دې کور ګڼ دی دا کتونکو ورته راځه مخکې راځه دا ولې ورکوي خو نن زموږ دیګمار چې کوم دی نو بیا شوی دی هغه کار چې کوم دی نو بیا کړی دا کتونکو ورکړه دا ګوره ابوبکر خبرې خلکو ډېرې زیاتې پغې کړې وي ابوبکر چې کوم دی نو موږ سره لارې ولاړ دی او هغه موږ سره په دې هر څه کې چې کوم دی نو برابر ملګرتیا کوي نو ابوبکر څه ووایه که نه ته راسه دې ځای کې څه وایه که نه ورته تا بله تاسو خبره کوله شروع شه خیر دی بس تاسو د یو خبر کو غواړم د هغه تاک شپې را روان دي کې ډېر زیات عبادت وکړي اخیرنۍ اشاره ده او د جهنم د اور نه د بچ کېدو دغه لس ورځې دي د جهنم اور به څنګه ښه موږ دا روجې نه شونې وي نو د هغې نه د بچ کېدو دا لس ورځې بیا یا نصیبې چې دا روژه به وي او ښه نه وي دا والا مور تاسو دې درک که نه انشاءالله دا سلسله روانه مانځه نه پس به چې کوم دی نو خلک راځي او هغوی له به ورکوو نو زموږ سره اوسه ډېره مننه اوس نه لګي چې سامان خو هغه شي که نه زر ورشه وته نیسه شابه دا وته نیسه شابه شواجی نصر دې نه واچ ورخوا کا نه ته جيب ډکا غن او شابه به ورته سره ملاويږي دا پیرو نه یو قسم دی دا یار دې واټو او دا نه کې ټانکر دا یار دې پاتې نشي به ولاندې کې راځي بزول باندې کوي دا تاسو ته ورته ملاويږي
کوکو دی وړو له ورکوه چې دوی سي دی وړو له ورکوه دی وړو له ورکوه چې سي دی وړو له ورکوه چې سي کوکو وړو له ورکوه چې سي وړو له ورکوه خان ورکوه ورکوه چې سي هلکه را سړی خوږوي سړي خپه خوب ده اولو ته خیال کوم مړه سوی جاخې جوړه کړې ده یاره هلکه دکې مه وښایي چې چاله ورکوم ځئ شابه ها بس چاچا دا کلا وکل بس چاچا بس ته کنه وای ايه بريقي ده شابه ورکوه زر ورکوه ماړه چیزی ده ها شابه دی خوا رولې دی خوا دی خوا کوه سبله دی خوا رولې دی شته دوی وریجې دي نه ماړه دا دا کاڼي چا یې خیال هغه موږ راوخېږو